السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور محمد فرهاد او تاسو ګورئ قبایل ټي وي د پښتون اواز. کتونکو امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د صحت په جامه کې به وئ. د الله نه هم روغ جوړ غواړم. نننۍ ویډیو زموږ د هغه مسافرو ورونو دپاره ده کوم چې د ملک نه بهر خپلې ډیوټي خپلې مزدورۍ او دیاړې کوي. کتونکو څنګه چې تاسو له پاته ده چې د کرونا وایرس وبا له وجې ټوله نړۍ په تکلیف او په مصیبت کې اخته شوې ده، خو داسې طبقه د پاکستان ملک چې هغه د خپل ملک نه بهر تللي دي، خپل بچي خپل ورونه خپل ښځې مور پلار خویندې ورونه خپل خپلوان یې پرېښي دي او په بهر ملکونو کې ژوند تېروي، نو هغه نن په ډېر تکلیف کې ډېر په مصیبت کې اخته شوي دي. ډیرو خلکو د موږ سره رابطه وکړه چې راځي موږ اواز اوچت کړو، نو زه په دا ویډیو باندې مجبوره شوم. نننۍ ویډیو به موږ د هغو مسافرو ورونو دپاره وي کوم چې د ملک نه بهر ژوند تېروي. څنګه چې تاسو له پاته ده چې مسافر ورونه چې هغه په بندو کمرو کې پراته دي، نه د خوراک څه بندوبست، نه د ډیوټي، نه د تنخوا څه بندوبست، هغه په بندو کمرو کې پراته دي. حتی تر دې چې داسې مسافر ورونه چې هغه هلته د دغه وبا د وجې وفات شول او هغه هلته دفن شول، چې دا د موږ د پاکستان حکومت دپاره ډېره د شرم او ډېر د شرم مقام دی، ځکه چې دا هغه مسافر ورونه دي نن چې په تکلیف کې دي چې د دغه حکومت د راوستو دپاره هغو خپلې ټیکټې هغه کینسل کړې. هغه راغلل پاکستان لا ووټې دغه وزیر اعظم لا واچولو. دا هغه مسافر ورونه دي چې خپل مور پلار خپل خویندې ورونه خپل ښځې بچي خپل خپلوان پرېښي او بهر په ملکونو کې ژوند تېروي، ډېر په تکلیف کې ژوند تېروي. نو موږ د وزیر اعظم نه دا درخواست کوو، هغه له دا یو میسج ورکوو چې دغو مسافر ورونو له چې چا د تو دپاره ویزې کینسل کړي وي، ووټ له راغلي وو، دغو د مسافرو ورونو دپاره پلیز ودرېږو او د دغو سره هیلپ وکړو. د مرګ نه خو هېڅوک هم څوک نشي بچ کولی، مرګ خو د الله د طرفه دی. هر یو کس پې د مرګ چې کومه څکه ده دا به خو دومره خو کولی شي چې هغه مړي چې کم دي د په بهر ملکونو کې د موږ د مسافرو ورونو مړي پروته دي، هغه خو خپلو هغو ماشومانو هغو بچو له روړی شي که نه. دا هغه مسافر ورونه دي څوک چې د چا دپاره خپل بچي خپل مور و پلار خپل خپلوان خپل خویندې ورونه په کلونو انتظار کوي چې د مو پلار به اوس روشي، د مو به ورور روشي، د مو به بچی روشي، خو هغه چې کوم دی په بهر ملکونو کې وفات شي، هلته مړ شي او هلته ښخ شي، هغه د مرګ هغه دیدار یې ونه شي. نو زه د پاکستان هغه سفیرانو له ویم چې کم په بهر ملکونو کې د دغو مسافرو په سر باندې تنخواګانې اخلي، هغه سفیران چې کم په بهر ملکونو کې ناست دي او د دغو مسافرو په سر باندې تنخواګانې اخلي، د ایسي لاندې ژوند تېروي، هغه دغو مسافرو دپاره اوسه پورې هېڅ ونه شول کړی. هغو سفیرانو د دغو مسافرو دپاره یو اواز قدر اوچت نه کړو. مونږ د دغه سکرین نه د قبایل ټي وي د پښتون اواز د دغه سکرین نه دا پیغام ورکوو وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب له چې پلیز د دغو مسافرو ژوند چې نشي بچ کولی، هغه مړي خو یې راوړه که نه پاکستان له. هغه چې کوم مړي پراته دي په هلته په مردخانه کې پراته دي، هلته داسې خلک شته چې په دیرو کې ورته مړي پراته دي، نه بهر وښکی شي نه په هلته پرېښوی شي، ډېر زیات په تکلیف کې ژوند تېروي. هغه سفیر له زه دا پیغام ورکوم د قبایل ټي وي د پښتون اواز د دغه سکرین نه چې ته د مسافرو په سر باندې چې کومه تنخوا اخلي هغه په تو حرامه ده، ته خپله ډیوټي نه کوې، ځکه چې هغه مسافر ورونه چې د دغه حکومت د راوستو دپاره خپلې ویزې کینسل کړي وي، هغه نن په داسې تکلیف کې ژوند تېروي او ته هېڅ هم نشي کولی. د مو دا ویډیو دومره شیر کو دومره چې دا ویډیو وزیر اعظم له جناب عمران خان صاحب له ورسي، همدغه شانتې هغو سفیرانو له ورسي چې د موږ د مسافرو په سر باندې هغه تنخواګانې اخلي، چې په دا خبره باندې عمل وکړی شي. دا د نن ورځې پروګرام تر بل پروګرام پورې زه ستاسو قربا محمد فرهاد د کیمرامین اسیف خان سره درنه اجازات غواړم. په لوی الله مو سپارم.